حقول خټک نه لري او دا کوم نامه چې ورته ما تعالو جامعه دارالعلوم اکوړه خټک دا نامه ورته مالی زه ورته جامع شهادت سوخ مخ شیخ حسن جان پکې شهید شو 27 رمضان درس قرآن شیخ حسن جان شهادت وسک او بیا پس شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه او اوس پس د شیخ سمیع الحق زوی حامد الحق حقانی شهید یواز حقانی ما یادوي شیخ سردار علی حقانی توجه شهید شیخ رحم الله حقانی شهید چې لو طرف ته نوم د حقانیه ده مخکې ته نوم د شهید ده رسول الله علیه السلام څه فرمایلی د قیامت علامات بدای اولنې نمبر ترفع العلم ويكثر الجهل علم بوچت شي جاهلان براش ستا په ملک نن دینی مسائل تمام هغه خلک چیړي تو څوک چې ټول عمر تلیو په کالجونو کې ناستي په یونیورسټو کې ناستي پیچکش زده کړی چارجر زده کړی موبایل زده کړی اگر راشي کتاب کولاو کی دینی او که په فهم کې ورته راځي او که نه ورته راځي خلکو ته غلطه وای لګیای ګاډې واډې مسلې کوي ریسرچر راپاسي په دینی مسلو به باس کوي دا نبی علیه السلام وایي د قیامت علامه ده علم به اوچت شي حسن جان شهید سمیع الحق شهید حامد الحق شهید رحم الله حقانی شهید سردار علی حقانی شهید علماء شهیدان علماء شهیدان علماء دومره رحم ناراضي په دې خلکو قسم بالله کله چې تاسو یو عالم شهید کړي حضرت علامه عبدالبر لیکي ستاسو د خلکو نه رب کریم په زرګونو خلک علی په زرګونو ذلیل قوم راپاسی باندې پس پلان کې پښتون شهید شمولیان ته پوسونه کو نن چرته دی پالټو والا نن چرته دی یو عالم شهید کیږي زمان نبی فرمائی دا علم موت دا علم موت دے یو علم مر شو گوئے چھ تمام علم مر دے تمام علم مر دے لیکن چاہتا پا دیوان دے رحم رازی نور ترازی ربی کریم با آغا قوم نرانی سی آغا خلق با نرانی سی یا رجی بس علم شہید کے گا علم شہید کے گا علم شہید کے گا په مدرسه باندې دماکه کیږي مدرسه باندې دماکه کیږي مدرسه باندې خیر من خوایو منګه همیشه وای زمنګ امام اعظم ابو حنیفه په جیل کې شهید شوو د ظالم باچا په حکومتو امام صاحب په جیل کې شهیدو زمنګ احمد حسین مدنی محمود حسن دیوبندی قاسم انانی تی منګ داغیو په قدم روان یو منګ د شهادت نه ریګو منګ بوزدل نه یو منګ شهادت تغاړه ورکو لیکن ستاسو نه تپوس کو ذلت بدوان راضی قومه ذلت بدوان راضی ذلیل به من ګرځو قرآن کې الله د يهود صفات چې بیانوي د يهود صفات دا یقتلون النبیین يهود خو عالمان وجل یا پیغمبران وجل او ستا صفات داره ته د عالم وارث پیغمبر وجنی د عالم وارث پیغمبر ته وجنی شرم مونږ ته ناراض مونږ مسلمانان یو بهرحال دا واقعا زار چاته نه بیانوم تاسو ته بیانوم چې په دې ملک د عالم سره کومه طریقه باندې خلک چلی مونږ پښتانه خو ډېرې چې مونږ په دین مین یو زمونږ بعضې پښتانه په دین مین دي لیکن داسې خلک هم په من کې شته چې د هغوی په شان ذلیله خلک ما نه دي لیدلي په پنجابو کې پنجاب کې هم سرګودا کې بس ته وختمه بس والا رانه کرایه واغسته بیا زما خواله یو کس کې ناستو منګه کوشو پراول پنډۍ کې دا غي زګین نا پلین کوچ کې چې کله کې ناستو نو 5000 روپۍ می یو کس ډرایور لوار کړی یا پلین کوچ والا لا ما ته ویل چې ورسېدو زبر لال ته بیرته بقای پیسې درکم دا پښتون دا واقعا ما هیڅ چاته نه دی ویلي وسه پوری چونکې ځان پرې د کوم دا خبره کو خلک بیا وایي مولا د خپل پیسو ته پوس کوي پولیس را سپاګاری کې هم ناستو خو په سیول په عام جامو کې په خپل جامه کې پولیس نو منګه چې کله را روان شو پېښور ته راورسېدو نو اګاړي والا ته ما وی ما 5000 روپۍ درکړې هغه وخت کې 400 روپۍ د هغه زګین نه کرایي وه ما ته باقي پیسې بیرته راکړه
ما ته ویل والله که تا راته پیسې راکړي. ما بس داسې رانږدې شو، زما د فراغت ورځ وه، د افتان مفتي کورس نه د فراغت ورځ وه. په ما بس داسې رانږدې شو، ما ته دا لاس داسې کې ویل دا مې واله. اما یې دا لاس داسې راونیو، زه د عمر نه کم وم خو په ما باندې کنځلې ډېرې بدې ولګېدې، ځکه زه باچاخېل یادېږم، په کنځلو کې زما پي ایچ ډي ده. چې مې راونیو په پیسو قار نه وم، او ما ورته دومره په بد زبان هم نه ویل، ښه په اسان الفاظ مې ورته وي نشته ستا په ما روپۍ نشته، ته دروغ وایې. او چې دا لاس یې داسې که د لاس نه یو عالم ته زما به سر سپین پټکی و، د فراغت ورځ مې و په لاس کې راسره تفسیر د الیاس ګومن صاحب راسو، راته ګفټ میلاو شي. چې مې راونیو په دې سټ کې مې یو سوک ورکړ، هغه زګین ته پلین کوچ سره جقې والې. تا ته زه جسم نه کمزوری ښکارم، نو زه به تا ته عمري کمزوری ښکارم، تا ته به زه داسې هم کمزوری ښکارم چې مولا لاس نه شي اوچتولی. نو دې قوم کې داسې ذلیل هم شته. مراد مې دا دی ستاسو که مطلب دا چې دا مولا کمزوری دی، موږ کمزوري نه یو. که یو پیر را پاسېدو، که یو ځل را پاسېدو په سوکانو په لتو باندې له شکست درکولی شو. دا دې د روس پلار نه تپوس وکړه، په کاڼو د لزغلول دی. زمونږ د وطن خلک را پاسي، علماء دیوبند ته وایي تاسو څوک شهید کړی؟ ما په فخر سره وایي زه دیوبندي یم الحمدلله، ما شهادت ورکړ دی، ما استادان شهیدان کړو، ما علیم شهید نه کړه، ما د علیمانو پلار شهادت له ورکړ دی. که زمانه د سردار علي حقاني وه چې لږ راوچت شه تاسو شهید کړو، رحیم الله حقاني هم شهید کړو، که زمانه وه شیخ حسن جان هم شهید کړو. ته ګوره دا نور څومره شهیدان کوي موږ ته، ته علماء شهادت نه دی ورکړی. برنا حق زمونږ داسې عالمان دې خلکو شهیدان کړ. موږ به الله له څه جواب ورکوو چې په ورځ د قیامت الله وایي چې زما د نبي وارث شهید کېده قومه، څه جواب دی وښایئ؟ چا څه جواب شته؟ ټوله دنیا جواب نشي کولی. موږ د شیعو خلاف راپاسو، علي شهید کړی، حضرت عثمان یې شهید کړی، فلاں عالم شهید کړو، ابو منصور جعفر په خلاف راپاس، ابو حنیفه جیل کړو، داغه نه بعد بادشاہ ابو حنیفه شهید کړو، امام احمد شهادت ور کړو. وسوای حق علما وسم تاسو نه پیژنئ، دا علما دي چې شهادت ور کوي همیشه لپاره، خپل سینې همیشه لپاره پیش کړه. دا علما تاسو چې بس بچا بس لګیاو کنځلي کوي، پته تشته په یو عالم پسې کنځله کول خپله ښځه باندې طلاق ده، طلاق ده، طلاق ده. او چې یو سړی عالم شهید کوي، زه ټولو پښتنو ته ګناه نه کوم، زمونږ وس طاقت لاس نه رسي، لیکن په پنجاب کې عالم نه شهید کېږي. زه کال په کال ګورم په پښتنو کې عالم زمونږ نه عالي، په سند کې عالم شهید نه شو. تاسو چېرته د حمیدالحق حقاني صاحب نه د ملک د خلاف خبره اورېدله؟ نه مو ته اورېدلې. لاړ شه کراچۍ مولیان را پاسې خبرې کوي په ملک پسې، شهید شو، د پنجاب مولا شهید شو، د بلوچستان مولا شهید نه. میراوس ویلي د پنجاب 10 کسان په یو پالټۍ کې، زمونږ 15 پښتانه په 15 پالټو کې، کمې پالټۍ موږ ته انصاف راکړو. وایي چې تر مولیان نه دا غواړي چې مدین ریاست ته راپانسي. دا خلک دا چې سره جنډه راوالي ډانس کې وایي دا د پښتنو کلچر دی. دا خلک جماعت اسلامي چې د اصلاح چغې وایي او د ټولو نه غټ فسادیان دي، د دوی چېرته یو مولا شهید شو. همیش غصه راځي د دیوبندي مولا په سینه باندې لګي. بس دا امام ائمه حضرات مشرانو فرمایلی زمونږ اخیری جام چې دی د شهادت دی. موږ خو پې نه خفه کېږو، موږ خو شهادت لم غاړه ورکو، لیکن افسوس د قوم نه کو چې بیا موږ مرانیسئ. موږ پټکو والا تور پټکو والا دیوبند مولیان بیا مرانیسئ. موږ په خپله باندې پسینو غوس شو. کله چې شیخ رحیم الله حقاني صاحب شهید شو، زما حوصله دومره لوېدلې وه، ما چېرته جړا د دې نه مخکې مالې جړا نه راتله. په ما توکلین داسې جړاګانې رالې چې زما د زړه به جریب نیوه. چې کله توجه مفتي صاحب شهید شو، په دې 2 مولیانو باندې ما جړلي، او نن مې حمیدالحق حقاني صاحب په تا وجړ، نن په تا جړا راځي ماله. دا ولې کېږي زموږ سره؟ ولې حقانیه جامې شهادت جوړېږي هر وخت؟ ولې؟